چې قرآن کریم او د دین په نسبت الله رب العزت پر خپل کور کې مونږ او تاسو کې نولو دا الله رب العزت په عظیمه مهرباني دا الله په خاص توفیق باندې د ماسوتن منځ ممتاسو کو او داغی پسی منگا د قرآن کریم دا اوریدو دا پارا او د دین دا اوریدو دا پارا کی ناستو دا اللہ رب العزت پا توفیق باندې کیگی اللہ رب العزت تی زمانگا ټول کړي نیک اعمال قبول کی عمل کډیر غټ وی او ډیر ناموړ وی چې قبول نشي نستړی ده او که مختصر عمل وی آسان عمل وی خو چې الله رب العزت هغیلا د قبولیت جامه ورکی او الله په خپل دربار کې قبول کی او هغه قیمتي شي او هغه د احد د غر نه غړ شي الله رب العزت ته زمونږ عملونه قبول کی ځنې کارونه داسې وي چاغا د عمل په قبلېدو کې مدد کوي لکه نیکای پسې نیکی کول دا د نیکای په قبلېدو کې مدد کوي او ځنې عملونه داسې وي چې هغې سره نیکای خرابېږي یا بالکل اوسوځي او یا خوان خراب شي بالکل سوزی او یا خوان خراب شي غلط نیت ریاکارای سره بالکل سوزی او زنو گناهونو سره دا غنیکو مزه خراب شي او بنده چې کم باغ بهار جوړ کړی داغی آغا خائص خراب شي محنت او کوشش د دې پکار دی چې منګه نیکای ځان سره د الله دربار ته یوسو او خواریو کو د الله نه سوالو کو ابراهیم علیہ السلام لوی هستی ده دا انبیاء نکده او یو لوی عمل کئی چه بیت اللہ شریف جوڑی او دا اللہ پا حکم جوڑی ورساره چه گٹک دین و سوال کئی ربنا تقبل منا یا اللہ قبول کنو یا اللہ قبول کنو منگ محتاج جو دیتا چه منگ کوششو کو محنتو کو چه زمنگ نیک عمل منگ پخپلا برباد نکو او تیلے و تورتا نکو اللہ رب العزت تے دا آغا نیتونونا او دا آغا کارونونا منگ بچ کی چه اغی سرا نیکای سوزی دا اللہ رب العزت پا مہربانی دی کلی کی او بیا دی جماعت کی دا قرآن کریم درس کیگی دا دیر وقتنا او لولی مشایخ او شیوخ داغی خدمت کئی او کڑے دے او دا کل پا علم سرا
او قرآن مجید په درسونو سره خسته دی. الله رب العزت تی چې څنګه دا درسونه او بیانونه جاری دي الله دې جاری ساتي او الله رب العزت تی نورم زیات کی دا چې کوم منګه او تاسو زنه کارونه وینو چاغا د الله د شریعت نه خلاف کیږي او د الله د دین نه خلاف کیږي دا اکثر د هغه خلکو نه کیږي چې هغه د سراړو قران ته کینی نه او د دین خوالم ناراضي دا غي زړونه روان کندر وي که ظاهري د دنیا تعلیمونه هغه ډیر کړی وي خو ظاهري د دنیا په تعلیمونو باندې دینی ژوند نه سمېږي او باندې سره د دین فکر نه پیدا کیږي د دین په تعلیم سره د قران په اوازونو سره د حدیثو په مهنتونو سره باندې سره سوچ پیدا شي فکر پیدا شي چې زموږ نوجوان طبقه نارینه او زنانه او قرآن خوانه شي او د قرآن مجلس کې کینی درازه 24 غنټې وي کبدی کی او غنټو هغه د الله کتاب لور کی نو دا 23 غنټې چې دي نو پدې باندې رانا راتلی شي پدې باندې رانا راتلی شي خو چې 24 غنټې هغه دنیاوی او د ګناه لیدل او د ګناه سوچونه وی او بیا 24 غنټه نه پورا هفته نه پورا میاش نه پورا کال نه پورا عمر چرته د قبر غاړه ته هغه د الله او د الله د رسول خبر وانه اوري هغه سره به د الله سره احساس پیدا شي هغه سره به د آخرت سره احساس پیدا شي هغه سره به صدا فکر پیدا شي چې زه د پیغمبر امتی یم هغه د رز ځان ته یو ځل دا خبره یادینا چې زه د الله بنده یم د پیغمبر امتی یم او زه د آخرت طرف ته روان یم دا خبره روزان ته یادینا هغه به د الله د حکم څخه خیال وساتي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې وسه خیال وساتي او د آخرت د پاره وسه تیارې وکړي د دې وجنه دا زموږ ذمہواری ده چې دا قرآن نوجوان طبقه هغه قرآن مجید راوالی هغه اسلامی تعلیم راوالی په جمعه کې او ظلم سو خبره نه اوري د جمعې بیان چې کیږي اکثر کور چې څنګه بیان شروع شي نو غسل خانه ته دن نشي ایوس په کې لامبل شمه او بیا چې د کور ناراضي نو چې ورته سوکوي زمات تزینا ویلا مسلې کیږي بیان شروع دی لکه دا استاد دیوالونو ته کوي ما ته خو ضرورت نشته نو دومره من سره د اوریدو موقع نشته چې څه خیرونه د دین هغه چې کمندنو راضی نو هغه د غوږ د لاس راضی قران کریم فاستمعوا وی استمعوا وی یستمعون وی حکم کوي استمعوا قرآن چې بیانېږي غوږ وته کېږي صفت کوي استمع نفر من الجن پیریانو قرآن واوري نو بدلون پکې راغی
د مؤمنانو صفت ذکر کړي یستمعون القول پمینا په شوق باندې قران اوري پمینا باندې په شوق باندې قران اوري چې کله مونږ کې د اوریدو شوق پیدا شو نو الله رب العزت په مونږ کې د عمل شوق پیدا کړي بار بار اوریدو سره د عمل ترغیب سره به مونږ کې د عمل شوق پیدا شي خو چې اورونه نو عمل به پسو او زمونږ په زړه کې و نرمي د کمې راشي زمونږ په زړه کې و فرق د کمې راشي د دې وجنا اوریدل اهمه خبره ده د قران کریم درس د قران کریم بیان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبري د آخرت خبري د دې اوریدل او زده کول دا اهم چیز دی الله دې موږ ته توفیق نصیب کړي د قران کریم درس کیږي سورہ طه سر تور رسیدلا سورۃ الانبیاء شروع کیږي زموږ د ترخ شیخ سے ذکر کوي مدذله العالی قران کریم کې وي اوسو سورتونه دي چې د هغه سورتونو نوم په قرآن کا سورت کې نشتا هغه سورت هغه نوم په هغه سورت کې نشتا لکه یو سورۃ الفاتحه یو سورۃ الانبیاء ده او دویم سورۃ الاخلاص ده چې د دې د خپل ټکی چي دي نو دا دنه په دې سورۃ کې نشتا البته د اخکسیز میشن او پروګرام پکې وي هغه سالم سورۃ چې ده نو هغه د افتتاح وی هغه سالم سورۃ چې ده نو هغه انبیاء او میشنی هغه سالم سورۃ چې ده نو هغه پیداوار پسړه کې د اخلاص کوي هغه پسړه کې اخلاص پیدا کوي په عمل کې په معاشره کې هغه الله پیدا کوي دا الله حکم پیدا کوي سورۃ الانبیاء کې د ټولو پیغمبرانو میشن ذکر دی دا غي پروګرام ذکر دی انبیاء کرام دل راغلیو چې د انسانیت تعلق د الله سره جوړ کی د مخلوق تعلق د انسانانو تعلق هغه د الله رب العزت سره جوړ کی د انبیاء کرامو د واقعاتو نمخ کی الله رب العزت دا ویلی دي چې د انبیاء دا پروګرام بیا انبیاء کرام واقعات ذکر کی نو په اخر کې بیا وی چې د انبیاء دا پروګرام غپینځوشتم نمبر آیات کې وی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون بیا چې اخلاص کی نه یو کم نوی کی بیاوی ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون د ټولو پیغمبرانو د نبوت پروګرام او د نبوت د ټول آسمانی وحی خلاصہ او نچوڑ داري چې د الله او د انسانیت ربط راشي او په عبادت راشي یعنی د الله او د انسانانو ربط په پیدایش باندې دا کافرانو او مشرکانو هم منو دا منل چې موږ الله پیدا کړیو دا منل چې موږ له رزق الله راکړي د خالق او د مخلوق تعلق منو د رازق او د مرزوق تعلق منو د مالک او د مملوک تعلق منو دا صرف الله لمنو قرآن کریم ویلی دی
ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. کتپوسو کې د دینا چې اسمانونه او ځمکه چا پیدا کړی دي او دا نور اوس پګمای پکار کې چا لګولې دي، نو پدې کې اړوي سار نه کوي. ستا بلا سوال خلاص کړي نه چې دای به جواب کړی وي چې الله. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون فسيقولون لله. کدا تپوستیو کې چې لازمکه د چا ده او پر ازمکه چې سوق دینو دا د چا دي، بالکل پکې اشاره نه کوي، بے سوچ دا جواب در کوي چې الله. بے سوچ ہوئی. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. وای تاسو کا روزی سوک در کئی، مالک در سترگو د غوګونو سوک دے، ژوندۍ د مړ د مړنا مړ د ژوندۍ نه سوک راو باسی. دا سالم انتظامات سوک چلئی، نو بالکل بھی سوچے وئی. ابو جالم دا جواب دی کی سوچ نہ کئی، ابو لہب پدی کی سوچ نہ کئی، عتبہ و شیبہ اغم پدی کی سوچ نہ کئی، فوراً جواب در کئی چی اللہ. بالکل دا منی دا منل دا تعلق منو چی زمان دا اللہ سر تعلق دا پیدائش تے اغمون پیدا کریو. دا تعلق منو چی اللہ رب العزت زمان مالک تے. دا منل چی اللہ رب العزت منگ لڑوڑے راکی، ڈوڑے منگ لراکی. دبر نظام اللہ چلی، دخکت نظام اللہ چلی. خویو خبر ہوا چاگئی دا اللہ الوہیت نہ پیجندن. دا الوہیت تعلق دا خپل ذات او دا اللہ سرائی، دا الوہیت تعلق نہ مانا، دا یواز اللہ لنہ مانا. دی کے اللہ سرائی صدار جوڑا والا چه نبی علیہ السلام کلا بیانو کو ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. چه دا دعوتی ورکو قرآن کریم وی فدی دمرا بدعو لگی دلا وَأَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. وَإِذَا لَسُوا أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا على أدبارهم نفورا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. دا خبره و پیخانه لگینا دا الوهیت دا عبادت دا مسئلہ پیخانه لگی دا اولی دا الوهیت مسئلہ او دا عبادت مسئلہ دا دی یوالی تا نو تیار. دا انبیاء کرامو دعوت امداو طول انبیاء کرامو چی دعوت ورکو نو لا الہ الا اللہ لے ورکو توحید فی الالوہیت.
چې الہ یو دی قرآن کریم راغلو دیل راغلو هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد دیل قرآن کریم راغلو چه خلقو تاسو پیدا کون کے اللہ منئی تاسو مالک اللہ منئی تاسو رازق اللہ منئی تاسو حاجت پورا کون کے اللہ منئی نو اے خلقو دخپل جوان تعلق چرے دخپل زندگی اختیار اغام یو اللہ لور کئی عبادتم صرف دے یو اللہ کئی صرف دے یو اللہ عبادتو کئی اس عجیبہ خبر ہو عبادت خو چی منگا ستلکوایو کنا نو آغا خو سجدہ دا جماعت کی بس آغا خو دور اگران کارنو زکا چی دیبم طواف دا بیت اللہ شریف نکو و بیت اللہ شریف کی بے منظم اللہ لکو منظم اللہ لکو دا عبادت منگ دیر را مختصر کرده نو مونگ آیو چه دا دی تول دمرا گرانو چه دی یو اللہ عبادت نکو منگ دا الوحیت او دا عبادت یو پی جندلی ندی کدا منگ او پی جندل بیا بکار آسان شی بیا بکار آسان شی نبی علیہ السلام یو ذل پلا روانو دیو سڑی و تووی ویتو آغا رسول اللہ آچے خلق دے دوزائے کڑی دیا جگڑی دیا غطی نبی علیہ السلام و تووی ویاو زیمہ اگو تووی الا ما تدو دا تدا خلق سشی ترابلے چلی دا سی جگڑ دا غرب و غروب دے نبی علیہ السلام و تویواب و رضبتات ہوم کابلگرام شیخ سے رحم اللہ تعالی و فرمائل وی نبی علیہ السلام مثال خود بنجاریو خسوک بے قتل چی وطا مسئلہ حکم ورطوی چی ولیواب و ریچتات حکم پیغوتوی چوب وائے وی نبی علیہ السلام و توی زوت دایو لنڈا خبر حکم ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو وراد بلازی عربیو ناغد الہ پا مطلب پویدو ناغو توی اذن تو حاربو کالعرب والعجم دا تچی کمی خبر لدعوت ورکائی نو اذن تو حاربو کالعرب والعجم عربیان بوم در سر جنگ کئی او جمعیان بوم در سر جنگ کئی مونگو لا الہ الا اللہ وی مونگ سر خو اچھا جنگو لا الہ الا اللہ اچھام جنگو نو ہوا تا لا الہ الا اللہ اچھام جنگو سنگ اچھا سان جنگو کو وی طول بدا سر جنگ کئی کابلگرام شیخ سے ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل وی ساڑے را گئی مولا یہ ماتا ہے چھ مڑا خلق دے پا جنگ کڑی دی سڑیا تا مسئلے خمنگوم کو و تا بس خلق پا جنگ کڑنے نو یہ ماتا ہے چھ اللہ دے خوشحال کا زمان خود جنگ ندے خوخو مسئلہ میں خوخا دا نو تی بیان کا چھ بی جنگ ایو منی نو خانا دا یا غماتا ہے چھ بس سید زبا ماسپخین بیان کو مستاسو کو جماعت کی یہ مائی چھ ٹک تا وی چه سنگ منزو شوی ما خلقو توی چه ملمه ده یو سو خبری بکری وی آغا پاسی ده وی ادره ده طول توی چه رونو مونگ مسلمانان یو کنا وی چه یاو وی چه اللہ یو منو کنا وی یاو اللہ سر بشریک وی صدار نمانو وی چه خلقو وی چه نا بالکل نمانو یو اللہ منو وی مای چه سیده مای چه نبی علیہ السلام زمون پیغمبر ده کنا وی چه یاو داغه په طریقو به غم خادي کو بدعت پنه کو کنا ویچیاو بالکل رسمونه بنه کو بدعت پنه کو نه وکاو کنا ویچی بالکل بنه کو ای بس داسرو غونډه کینا ما ته ویچی وګوره
چا جنگو کو توحید میں بیان کو سنت میں سکڑو بیان کړو موته چې لک صبر وکړو بیماری چې دی مولوی سیبوی چې الله سره به شریک وي صدر نه جوړو دا تاسو چې خون بابا لزی اول تاجتونه غواړي دا تاسو الله سره شریک وي صدر جوړوي نو دی وی چې دا د هندوانو کار دی دا د مسلمانانو کار نه دی دا مولا دا وی چې درس شنو ریل راغی وی ریل راغی وی دی ماته وی چې اکا کنه مونږ په وجنه کنه ما چې دا خوستا مسله دا غتا وکړه دا الله باندې خلکو توخیا خطیب سے دی الله خصاتین هغه وی مونږ چې پنځپیر ته نو راغلی نو مونږه مشرکانو خو شرکم نه پیژندو وی بدعتیانو خو بدعتم نه پیژندو وی چې رالو نو راته او خیل چې دا شرک ته دا بدعت دا شرک ته او دا بدعت ته نو دا الله دک شانتی خبره کوي چې لا اله الا الله دا ور دفتر کې لیکل دي پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا غلط شبہ ذکر کا وکنا دیکھی دے سکار دے مسئلہ دکا ذکر پاکستان کا مطلب خو کیا لا الہ الا اللہ خو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا کہ ٹرمپ الہ نہیں ڈرم الہ نہیں دا خدای نہیں دا چې خوا کې کمزای کې لیکلی دي دغه ځای دا تا گنج بخش مزار دی دا تا گنج بخش الہ نہیں پینڈا شیخ صاحب رحم اللہ تعالی فرمائل وی گجراوالا کی پروگرام و جلسہ وی حضرت صاحب راغلو مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ وی ناس تو کمرہ کی وی دا یو عالم بتا مسئلہ بیانے دا وی یو لک قاضی شمس الدین صاحب رحم اللہ بیانیوں کو وی دا سے ڈڑا گولے استرگی پٹی کڑ دی مولا چاپی کولا وی دے روغن تکی وی چھ مسئلہ نہیں کولا کولاو مسئلہ چاہو نکو وی لک سات پس بل ملال بل وی تردی چھ دو گجرات شاہ صاحب لارو وی دو گجرات شاہ صاحب مسئلہ بیانیوں کو وی دے دا سے وی چھ مسئلہ نہیں کولا غلام خان مسئلہ کولاو نشو ایران ویدی که مال دعوت را که زلالم بیان لا ویچه زه بیان لالم ما تو سود شروع کو ما مسئلہ کولا ما لا الہ الا اللہ شروع کرو ما اویل چه گجرات کا شادولا الہ نہیں گجرات کی ومیزارو ما اویل چه شادولا چه دے نو دا خدای نده ویدا ویلو چه ریلو نشورو شو ویزو خو ملګرو اوچت کړم یو ریل روانه ولګید سر می مات شو وی چې راوړم کمرې ته راوستما وی دې داسې خاندي مسکې دی وی چې اب مسئلہ کھل گیا امام ته چې اچھا مروانہ مقصود تا مروانہ مقصود تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا غسړې وی اذن تو حاربک العرب والعجم چې ته دا کلمه وای اذن تو حاربک العرب والعجم عجمیان بدیم دشمنانی او عربیان بدیم سوی گوره دی کلمی پا مزاج پویدو پا مزاج چه دی کلمه که سمرا زور دے دی کلمه که سمرا زور دے نبی علیہ السلام با میلوتا تا میلوتا چه کم دے با میلاو حالتا با تو چه گنی چیزو تا خبرو کم او دا مختلف علاقو خلق میلو تا راغلی نو اغی بزانزان سر آواز زوری کنا چلتے او سڑے راوتے دے نا ابو بکر رضی اللہ تعانوبت نمخ کی گش کاؤ اغوت نمخ کی لاری او خیمی والا تبیوی پیدک کشانت سڑے دے او دا سدوبرخ کلی خبری کی او دیر زبردست پروگرام دے و ترا سالم انسانیت دے او کولو دا ترغیب بیولو ورکو ورش متوما چې راشي تاسو بوته لګي خبره به ووري ناغه به تیار کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی دا شیو میلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر مخ کې گشت کو یو قبیلی والے تیار کړل نبی علیہ السلام لاړو هغه له دعوت ورکړ ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا
هغه وته وای استاد دې پروګرام نه معلومیږي ګوره وای استاد دې پروګرام نه معلومیږي چې به عربو سره جنگ راځي او به عجمو سره جنگ راځي پروګرام دې ډیر مزیدار دی ذکر دې نه مخ کې هغه د نبی عليه السلام نه تاسو کو وای تا سره په دې خپل خبره دلیل سره چې ته د الله پیغمبر دلیل سره سره نبی علیہ السلام ته ما سره دا دلیل له ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون ویچراتلم دا آیات راغلو وی دا زما دلیل له هغه وی دی کی شک نشته چې دا ست دلیل له معجزه ده دې پروګرام مقابل څوک نشتا خو خبره دا کو چې ستابه جنگ راځي د عربو سره او د عجمو سره نو موږ نه ملګری کیږو خو د عربو په جنگ کې به ملګری یو او عجمو سره زمونږ وعده ده پاغي کې د ملګری نه یو هغه کې نه ملګری کیږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل نیمګړی یارانه مې نه لګي په نیمګړی یارانه نه کیږي پورا خبرګرتیا وکوي د عربو پسمه کوم ملګرتیا کوي د عجمو پسمه کوم څه کوي ملګرتیا کوي د دې کلمې زور هغه په دې کلمه پویدل په کلمه باندې پویدل نو اک سره وتوي وی اذن تحارب کالعرب والعجم پدی کلمه کې سو چې دا وی دوه ټکی دي بس لا اله الا الله لا اله الا الله اقبال یو ځای کې وی صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے بل زوئی اگر گویم کہ دانم مشکلات لا الہ را وی چیزان تا مسلمان وان نورا پاندے را باندے رازی کہ دانم مشکلات لا الہ را وی چیزو دی کی سوچو کما چکلا دلا جارو را والما او دلا تبر را والما او دلا تور را والما بلا الہ ملاکن بلا الہ ملاکن چوتے غلا بدستاری بیا تنہا چی غمداری مجو از غیر آقیاری کے لا فتاح الا ہو دلہ تورا دزان سررا والا اقبال وی چکل دا تورا دزان سررا والم دا لام زرلا دزان سررا والم او ددید چکل دا چلا وما او ددی مختا سرازی و غلر کوما پدی لری کولو کی انتہائی مشکلات پرات دی اللہ کی ملگری دیر دی خوب اللہ کی ملگری نشتا چھ دا اللہ رب العزت یوالے بیان اول شورو کما دا اللہ صفتنا کول شورو کما دا اللہ قدرتنا بیان اول شورو کما دا اللہ علم بیان اول شورو کما نو بیارا سر ملگری دیر دی خوچ دا واما چھ قبر تا خدای موایا بت تا خدای موایا لیڈر تا خدای موایا افسر تا خدای موایا وزیر تا خدای موایا مالدار تا خدای موایا پیر تا خدای موایا دک کزای کمی بیا ملگری نشتا بیا زی آوازیم کہ دانم مشکلات لا الہ را سنم کدا ہے جہاں اور مرد حق خلیل دا طول دنیا چی دانو دا بودخانه دا بودخانه پدی کی قسمہ قسم بوتان دی قسمہ قسم بوتان دی یو قسم بوتان دی بلا قسم بوتان دی
او دا بوتان چې دي نو کله د لات او د منات په شکل وي، کله د قبر په شکل باندې وي، او کله د غوښې په شکل باندې وي، کله د ګټو په شکل باندې وي. دا بوتان ایډیشنونه بدلي، کله یو شانتی راځي او کله بل شانتی راځي. تہذیب کے آزر نے تو رسوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور مسلمان امزان لیو نوی کعبہ جوڑا کرا د مکی پزائے امریکی تمخکب. او تہذیب کے آزر نے تو رسوائے صنم اور د نوی تہذیب نوی بوتان اغز کمدنو زان لراوی استل. بوتان عصر حاضر کہ بنے ہیں مدرسے میں، بوتان عصر حاضر کہ بنے ہیں مدرسے میں، نہ آدائی کافرانہ نہ تراش آزارانہ. بوتان عصر حاضر کہ بنے ہیں مدرسے میں. داد نوی دور، نوی تہذیب، نوی تعلیم، عجیبہ عجیبہ بوتان راوڑل. کدا نننے تعلیم وے، دا د یورپ تہذیب وے، او د فرعون आवाज لیدل وے، او بیا د فرعون غرقېدل لیدل وے. نو کېدی شي چې فرعون له لقب ورکړی وے چې شهید امن مصر، شهید امن مصر، چې د مصر د امن د پاره قرباني ورکوونکې او د مصر د آزادۍ د پاره قرباني ورکوونکې. بوتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، نوی تہذیب نوی تعلیم، عجیبہ عجیبہ بوتان راوڑل، عجیبہ عجیبہ خدایان جوڑ کرل. دا سے خدایان وی جوڑ کرل چھ نہ آدائے کافرانہ نہ تراش آزارانہ. دا آغی بوت بندگی کون کی تا سو کافر نہ ہوئی، اگر ترقی یافتہ ہوئی، ترقی یافتہ ایڈوانس ہوتا ہوئی، دوربین ہوتا ہوئی، ریسرچ والا ہوتا ہوئی، وہی دا دیر لری نظر لگی، نظر باز دے لری نظر لگی. نہ آدائے کافرانہ نہ تراش آزارانہ. داد ترقی یافتہ دور، ترقی یافتہ بوتان، نئے زمانے کے نئے بت، ماڈرن زمانہ و ماڈرن بوتان. کل دو خدی پر شکل، کل سے کمدنو دا گریڈ پر شکل، کل دا ڈگری پر شکل، کل دا سکیل پر شکل، کل دا تنخواہ پر شکل، کل دا بنگلی پر شکل، کل دا موٹر پر شکل، کل دا خواہشات پر شکل، کل دا امریکی پر شکل، کل دا ٹرمپ پر شکل، کل دا ڈالر پر شکل، کل دا جینے پر شکل، کل دا علق پر شکل. مختلف قسم بوتان دی. نبی علیہ السلام فرمائل نبی علیہ السلام فرمائل تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم تائس وانت کسا فاذا شیک فلن تقش. پر روپے پر ڈالر بانے پسرو پسپینو بانی ایمان ورکون کی دی تباشی، داغی عبادت کون کی دی تباشی او ذلیل نشی نسکور دیشی او چکر از غیمات شی اللہ دی ولدام نروباسی. یعنی چی مصیبت کے گرفتار شی اللہ دی ولدام مصیبت ختم نکی. چی دخ پل زندگی بل چاہتا والکڑا، بل چاہتا والکڑا. من عبادت صرف سجدی توایو، من عبادت صرف او صرف اگر رکوع توایو یا روجی توایو یا صدقی توایو. من الہ صرف دی توایو چی چاہتا رکوع کی گی، چاہتا سجدہ کی گی او چاہتا حج کی گی. من صرف الہ دی توایو. معنی دا کو چی لا الہ نشتر لائق دے عبادت بید اللہ نا. خدا عبادت نہ پیجنو، کمنگ دا عبادت کو پیجن او دا الوہیت کو پیجن نو سارا غبار ختم، پوری دوڑی وپاسی.
هر څه به پته ولګي چاته پته ولګي چې زه ګناهګار یم چاته پته ولګي چې زه خو مشرک یم خو موږ د اله او د عبادت په مطلب ځان پوه نه اله هم صرف هغه ذات ته وي چې هغه ته سجده کیږي او هغه ته رکوع کیږي او عبادت هم صرف رکوع سجدې ته او یو څو رسمي خبرو ته ووایو الله رب العزت پیغمبر صرف دی لرا لګو چې خلق منځګزاره کی جمعه ته راولي او منځو کی او صرف سجده ولګي الله رب العزت پیغمبران دی لرا لګل دا سالم بهر د جمعه نه بهر دا ژوند دا د پټی کټی دا زندگی دا د مارکیټ دا زندگی دا د کالج او د سکول دا زندگی دا د هسپتال او د کچره دا زندگی دا د پارلیمنت او دا رنګ د سینټ دا زندگی دا ول انسان په خپل خوخی دا الله رب العزت صرف په جمعات کې را بند کو الله صرف په جمعات کې سجده کو اله صرف دل ترې او دا پیغمبران چې واله کېدل تکول کېدل او د کلو نشړل کېدل پرې دومره مختصر خبره چې هغه الله ته سجده نه کوله خو ډېر لوی د غوي زامن چې دای منل چې پیدا کول الله کوي دای منل چې مړ کول الله کوي دای منل چې ډوډۍ الله را کوي او بیا ولا سجده نه کوله په سجده کې وسره جنگ کو په سجده کې وسره جنگ کو په رکوع کې وسره جنگ کو او په صدقه کې وسره جنگ کو چې نه دا به الله نه دا اولوهیت صرف تر دې ځای پورې دا موږ را مختصر کړی انبیاء به چې کوم ماحول کې راتلل په هغه ماحول کې به انسان د انسان غلام شوی انسان بل انسان غلام شوی په هغه ماحول کې به بهر په انسانیت باندې ظلم شروع په انسانیت په ظلم شروع سالم انسانان با د ظلم شکارو یو څو غونډګران بو یو څو ډیکټرشپ بو یو څو بدمعشان بو چې هغه به چې کمنو د ټولي واګي د انسانیت په لاسو کې اغستیو هغه به د غریبانو وینس کلی هغه به د عاجزانو د کندریانو دا هغه د خلونو شراب جوړول هغه به د هغه په عزتونو پورې لوبي کولې په عزتونو پورې لوبي کولې پیغمبران به هغه مظلومان خلاصول او هغه بدمعشان او غونډګران به ختمول هغه غونډګر به ختمول هغه ډیکټرشپ د خلکو هغه به ختمو صحابه کرامو د انبیاء مشن خودلې الله تعالی الیکم الله تعالی الیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد منګ الله دې لرا لګلیو پیغمبرانو چې عبودوي پیغمبرانو چې یا قوم عبد الله وي داغي مطلب داو چې غلامی به صرف د الله وي نه د زور او نه د زرو نه به زورور غلامی وي او نه به د زرو والا او د مالدارو غلامی وي نه به سرمایه‌دارانه نظام وي او نه به کپیټلاراتوریه وي او نه به سرمایه‌دارانه نظام شاهنشاهیت پنوي او شخصیت پنوي دا الله رب العزت په بندګانو با دا الله حاکمیت وي او چې دا عوامي جوړ کی نیکان عوامي منتخب کی اکبه چې کمندنو بادشاہي د مسلمانانو هغه به د الله بادشاہي چلی اب خپل نه چلی اب د اکثریت نه چلی هغه به یو د دوه نه چلی په سالمه زندګۍ کې با عبادت د یو الله وي فرعون ویلو انؤمن لبشرین مثلنا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون من بل داسې دوه کسانو منو
چې زمونږ په شانت انسانان دي وقومهما لنا عابدون او د دې قوم زمونږه عبادت کوي الله لنا عابدون وی د دې قوم زمونږه عبادت کوي کوم ځای بني اسرائیلی ویلو چې نیت مې وکړه د اخلاص 2 رکعات نماز پر غون له گزارم دا وخت چې 2 رکعات پر غون له گزار کړي او یې طواف کړی د فرعون نه جګړه په دی وا د بني اسرائیل او د فرعون اولنې جنگ په سر راغله چې کله فرعون بني اسرائیل سزاګانې شروع کولې داغي ابتدا د کوم نه و داغي ابتدا د دینه وا چې فرعون قانون مقرر کو چې څوک دربار ته راځي سجده وکړي فرعون بني اسرائیل وتوي وی موږ د پیغمبرانو اولاد یو موږ مخلوق ته سجده نه کوو موږ دا قانون نه منو فرعون وی چې ننوم د دینه بایکاټ کو کې دیشي چې سبا زما بادشاہت چیلنج کړي د اک ځای په شروع وکړه یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءکم اغه خو سجده فرعون لنه کولا پدې خوای مجرمانو او فرعون خو په جار وی وقومهما لنا عابدون یواز فرعون نه موسی علیہ السلام وسرهم منی وی تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل اغه وسرهم منی اغه سو قرآن ذکر کړي دا خبره ده فاستخف قومه فاطاعوه فعبدوه وقوم لنا عابدون وقومهم لنا مطيعون ان عبدت بني اسرائيل تا خپل اډر چلولیو بني اسرائيل فتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید د فرعون اډر مانو د الله رب العزت حکم په مقابله کې د بل چا حکم منل اډر منل هغه مطاع مطلق منل دا الوهیت ته لا اله الا الله دومره مختصره کلمه نه وا چې په جمعات کې اراده نکا لا اله الا الله د سالم زندګۍ د سالم ژوند پروګرامو د انبیاء دعوت د دې خبرو چې سالم ژوند الله ته حواله کړ الله ته حواله کوي د ټول پیغمبرانو ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبادت سالم زندگی الله لور کول یعنی لند مطلب دا دی په سالم ژوند کې د الله د حکم نه طواف کول سالم ژوند کی چې کوم ځای زندگی تیرای کالج کې تیروا کالج نه تاسو په منه کوي خدا الله بنده وای تانا کې د الله بنده وای پارلیمنت کې د الله بنده وای کچرای کې د الله بنده وای د الله د حکم د لاندې قران مجید کې आवाज یقیم الصلات نه دی قران مجید کې आवाज آتو زکات نه دی په دې دیر سپاره کې د سالم عالم د سالم دنیا نظام پروت دی داخلی پالیسی خارجی پالیسی قرآن کریم من اور تارتاو کو وراء ظهورهم شا تارتاو کو منگا چالا پاپولر ایجوکیشن راغسته دی فیملی پلاننگ راغسته دی چالا دا کارل مارکس نظریه راغسته دا معیشت نظام دا کارل مارکس دی دارنگ معاشرہ دا پاپولر ایجوکیشن او دا فیملی پلاننگ دا او آپلا پی آر دی چه بل نظام دی ایف سی آر دی ای جی آر دی تعزیرات ہندو پاکستان دی قرآن دی سکو قرآن چر تلاړو د قرآن کریم نه موږ ځان خبر کو او نه ته بل خبر کو او نه قرآن کریم خپل زندګۍ ته منتقل کو د قرآن کریم او د انبیاء مقصد داو چې دا عبادت د الله او د بنده ترمنځ واسطه ده بنده دی به ارزه د الله بنده وي عبادت پکې
ارزه بل الله رب العزت عبادت کی. عبادت په جمعات پورې خاص نه دی. ہمارے سجدے مستانہ جویلت لی الارض کلها مسجد طول از مکہ کے زد اللہ دا حکم پابند. یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان لا تنفذون الا بسلطان. کزان لد خپل خوخی کور جوړول غواړي چې زما کور دی وي او په دې کې به زما حکم چلیږي دا الله د حکم پابند نیم ځان له په هغه ځمکه جوړ کا چې کومه ځمکه د الله نه ده په هغه ځمکه ځان له جوړ کا. که زه وایي چې زما خپل ملک دی زه پکې چې کمدنو که د خدای نظام نافظ کوم که د انګریز نافظ کوم کار څه پکې کوم دا د خپل ملک دی داسې ځمکې ته وړه چې هغه د الله ځمکه نه وي. دا الله خلاف کول غواړي نو دا الله د ځمکې نه ووځه. دا الله د اسمان د لاندې مه پاتې کېږه. د اسمان د لاندې نه د الله ارشه بل ځای ته لاړ شه. عبادت دا مطلب دی که زه بینک یم زه به د الله د قانون پابند یم. که زه تاڼه کې یم که زه اسپتال کې یم زه به د الله د قانون پابند یم. ډاکټري به کوم د الله په قانون به کوم. تاڼهداري به کوم د الله په قانون به کوم. دا مسلمانی دا دا کلمه دا دا کلمه مطلب دا دی. قرآن کریم دا انبیاء مشن خودل دی پیغمبری مشن منتا خودل دی چې من مکمل زندگی اگر اللہ رب العزت سره وتړو. اسلام دا دی عبادت دا دی الوهیت منل دا دی. دیتا مشرکان نو تیار دیتا نو تیار. والله وی دکر قیامت راغه پته به مولګي کده عبادت تو خد سره نوی نو دا پیدو خبر خلو کورون چې توبه بربودی توبه بربودی بیا پکې هیڅ نشته. دا الله رب العزت تو خد عبادت ځان سره واخلا. دا د آخرت تو خدا پورا زندگی الله ته حواله کول. د قران کریم د دروس او مقصد زمون د شيوخ د دروس او مقصد هغه دا دی چې من خپل ژوند د اسلام سره وتړو د شریعت سره وتړو د نبی علیہ السلام سره وتړو. دا فکر من په ذهن غالب کو دا سوچ ځان له جوړ کو چې دې ځای کې د الله حکم او د نبی علیہ السلام طریقه سره د الله حکم د نبی علیہ السلام طریقه سره د الله حکمونو او د نبی علیہ السلام په نورانی طریقو کې د کامیابی یقین او په غیرو طریقو کې د کامیابی یقین. دغه د قران مقصد دی چې خپل زندگی الله سره وتاړه. الله رب العزت زمونږ نامړه ضمیرونه په قران را بیدار کی او الله رب العزت زمونږ سالم زندگی د قران کریم سره وتړي او الله رب العزت زمونږ ټول ژوند د قران او د اسلام پر رڼا کې تیر کی. واخر دعوانا